هدايه اول 65 نمبر سبق کې به مو دي اعتکاف له مسائل بس دي پسیایي. باب الاعتکاف. اعتکاف معنا د مسجد کې وخت رول سره د روزي پر رمضان کې نو څوک ځان باندې اعتکاف واجب ولیم شي او نظر وغیرہ کول شي، نفلی اعتکاف هم کیږي عام او خځې په کور کې ځان ته وړکونه ځای برابر کېل تکیبه کیږي واجب نه نه. قال مختی چې الاعتکاف مستحب و صحیح و سنت مؤکد. سنت مؤکد په رمضان کې نور بیا مستحب او نفل دي، لأن النبي عليه السلام واجب عليه في العشر الاواخر من رمضان. مدینه ته هجرت نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم مواظبت کړی د اخیری لسورزو کې ول مواظبت دلیل السنه او مواظبت پابندی د سنت دلیل وی. او هو لفظ په المسجد جماعت کې ټیم ترول دي ماسوم روزینت بوم یو سرونیت الاعتکاف روزابی او اعتکاف نیت بیم کړی. اما لفظ پر رکنو د ټیم ترول خو کې روکن دي پر رکنو لنه ينبه عنه ځکه اعتکاف خپل معنا د پیځای کې عقوب کول فکان وجوده به نه د په دې امدي سره موجودي کې مسجد کې وخت تیر کی وسو من شرط عندنا او روزادي د پر شرط دي خلافا لشافعي مل امام شافعي د سينوای ونیت شرطا بسائر العبادات ونه خاصه پټولي عبادتو کې شرط هو یقول امام شافعي چې بشن صوم عبادت روزه ځان ته عبادت او هو اصل من نفسي د ځان ته شی دی بل شاده پر شرط نه ګرځي فلیکن شرطا لغیره دا اعتکاف د پر شرط نه دی. موږ ته چې نه ولنا قول علیه السلام د پر پیغمبر سم دا قول دلیل دی چې لا اعتکاف الا بالصوم. اعتکاف سنی چې دا غاڼه سي وجوب دا د روزینه بهر نه کیږي. والقياس في مقابله النص المنقول غیر مقبول. حکم قیاس چې تکای کنه د نص په مقابله کې دا نه دی مقبول. ثم الصوم شرط لصحه الواجب منه روایتا واحده. کبه واجب اعتکاف نه تکړی بدی د پر روزه په یو روایت کې دي چې دا شرط دی. ولصحه التطوع انده چې تنفلی د پرم روزه چې دا شرط چې صحیح شي نفلی اعتکاف دی پیمر والحسن چې کوم روایت حسن سی ابر ور دي نبی حنیفه رحم الله للظاهر ماروینه چې ظاهر روایت چې اعتکاف بغیر د روزینه نوي نشیده شي ته پیغمبر سنوي دا واجب او نفلی دواړو اعتکاف د لپاره شامل لفظ دی. ولا هذه الروايه کدی روایت باندې مونږه واخلو لا يكون اقل من يوم نکام روزه بنه نسی دی ورځې ناکام سم مسبخینه پرېونه سي. او په روایت الاصل مقصود روایت کې غرض او قول محمد سیبل چې قل ساعتا چې نفلی اعتکاف خو ډېر کمی ګنټه کې د شنیمه ګنټه لاس منټ په کول من غیر صوم هغه د پر روزه نشته روزه پکې نه دا واجب د پروي هم د شته رمضان د اعتکاف د پر روزه وی. لأن مبنى نفل بنا پدید على المساهله چې اسنه پکې الله تعالی نه غوري ان يقود في صلاه النفل مع القدره على القيام چې سړی نفل المس پناست کې سره دي نه شو درېدل شي. ولو شرع فيه کوي سړی د شته شروع کړ د نفل اعتکاف ثم قطعه به پرې کړلو لا يلزم القضاء في روایت الاصلي دي قضا ور بنی نشته د منځ په شان دی نه دی لانه غیر مقدر دې پر څه مقدار نشته شي غونډه ورځ وي. فلم يكن القطع ابطال نکټ کول وتل دا ابطال نه دی. او په روایت الحسن حسن راځي چې نه يلزم هو یوري چې نفلی اعتکاف شروع کی برونه لازم شي لانه مقدر بالیوم چې دا غونډه ورځ سره مقدر دی مقدار د قسم لکه څنګه روزه ټول ورځ نیولې شي. ثم الاعتکاف لا يصح الا بمسجد جماعه بل اعتکاف نر سړي د پاره په جماعت کې چې کم ځکه من 15 وخت مونږ کې جامع سره لقول حذیفه سے قول چې لا اعتکاف الا في مسجد جماعه چې اعتکاف دا جمع ولا جماعت کې کیږي. وانا بحنیفه رحم الله امام ابن الغري چې انه لا يصح الا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس چې صرف هغه جماعت کې سېکیږي چې تلته کې 15 منځونه کیږي کنه چې په منځ کې خو سړی شرکت وکړي لنو عبادت او انتظار صلات د عبادت قوم دي زپاره دي د اعتکاف ولا چې د منځ انتظار پکې پیدا په یختص به مکان یؤد فيه ځکه مکان سره خاص شیل ته منځونه ادا کیږي. اما المرأه تعتکف في مسجد بیتها خذ بکور کې غځي کې اعتکاف کوم ځکه اکثر د منځونه کې صفه ستر ځای وي حالت دي ځان ته پرده مدي د لپاره روا شي چې ماحول ولا جوړ شي او د لبار تسترګ نه غړي لانه هو الموضع لصلاه امداد منزل زاوي فتحقق انتظارها فيه هل تكدي انتظار متحققيږي. ولو لم يكن لا في البيت مسجد کبه کور کې د جمع منزل ځای نه خصوصا تجعل موضعا فيه وزنت زائد پکې مقرر کی پتا ته کی په فيه هل اعتکاف وکي. خاوس اعتکاف د لپاره مسائل خاصه پکې کول شي څه پکې نشي کولای هم دا خبره خای.
وایي چې ولا يخرج من المسجد الا لحاجه الانسان او الجمعه، صرف شرعي حاجت او طبيعي حاجت لپاره به طبيعي حاجت انسان د پر شدي لکه بول وغیرہ حاجت پیشي او بل جمعي مزدي. اما الحاجت لحديث عائشه رضی الله عنها حاجت په کې شته، عائشه بیبي حدیث کې راغلي دي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم لا يخرج من معتكفه الا لحاجه الانسان، شاه پر اسلام صرف انساني حاجت لپاره بوته، لکه کوم سړی ته حاجت څه پیخي خپل ذات سره د شي تعلق وي. ولنه معلوم نو کو دي د غشان خو باقی کېدل معلوم دي چې سړی له بتش ډک حاجت ورزيده خو معلومه خبره ده، ولا بد من الخروج لپاره وتلم ضروري التخونه کیږي او فی تقضیتها دې په قضا کواله کې پر کواله کې پیسیر الخروج لها مستثنا دي لپاره وتلب مستثناوي جایز وي. خو به دا خبره د شکل سره د حاجت نه پاره شي پور د رجال ته کې به نور وخت مت کیږي، ولیم کو سبا د فراغ من طهور نه بعد دی بیا تمت لئن ما ثبت بضروره کوم شی ضرورت د پرته ته چوک دیر کی کنه يتقدر بقدر هم عمر ټیمه پرې شي ضرورت پر کې به واپس کړي یم خې به سګنه کی دی. اما الجمعه فلان من اهم حوائجه وهي معلوم نکوها، انده چې د جمعې المجدر اهم حاجت ته او دا معلومه ده چې په اپتی کې یو ځلی راځي. وقال الشافعي رحمه الله، امام شافعي سے فرمایي چې الخروج الیها مفسد الجمعې المنزل تطلل مکروه اعتکاف فی متوی وی لغه چې لانه يمكنه الاعتكاف في الجامع، چې جامع مسجد کې اعتکاف وکړي کنه ممکن ده دته. ونحن نقول موتچنا الاعتكاف في كل مسجد مشروع، هر مسجد کې کیږي. واذا صح الشروع چې کله په کله تکول صحیح شو په ضرورت مطلقه ضرورت مطلق ته یعنی جایز والد درکې مطلقاتونه ال مطلقاتونه من مجوزه اجازه درکې په الخروج سړی برته وزي ويخرج د بوزي حتى تزول الشمس ويخرج جميل مسجد وسی حين تزول الشمس کله الشمس زوال وشي. ډیر وختونه بنای رسېته ته بیان باجنویر شي کنه یو لسنیمه ولسنیمه د سیستم کې وځه بس زوال الشمس وشي لان الخطاب يتوجه بعده جميل منزل له حکم خطاب متوجه کیږي ورسته. من كان منزله بعيدا عنها کبه غزنه کور لري وي يخرج في وقت يمكنه ادراكها به د سیستم نه بوځي تیبه سدي ته د جميل منزل مندل ممکن ډیر نه وخت ما وځي به ونه راسي لګ د وختي لاړ شي. ويصلي قبل 4 ركعات سنت موکړه شو په روایت ستن پیر غلی شپږ رکعات کله 4 سنت صلاه و سنت شو رکعتان تحیت المسجد 2 رکعات تحیت المسجد او بعد 4 بیاغنه بعد سالور او ستن شپږ رکعات وکي جميل منځنه بدل حسب الاختلاف لکه چې کومه یې اختلاف دي امام یوسف سے په شپږ رکعات دي باندې منی فاتوا د سنت الجمعه د جمعې المنځکم اختلاف دي وسنت وتوابع لها او کوم سنت دا خطابی دي کنه په الحقات به هدا جميل منځ سره لاحق دي. ولا وقام في المسجد الجامع اكثر من ذلك كدينا زیات جامع مسجد کې د مسجد ناس ته سنت فکر دي کنه بیا ورکیناست په کې لفظ د اعتکاف نه متي خو کار نه دي لانه موز اعتکاف اندام د اعتکاف ځای دی مسجد الا انه لا يستحب خدا ولا بهتر نه دي لانه التزام ده په مسجد واحد دي لازم کړی چې په وجه ماته کې بیا د کې ډیرو کې د ټیمونه ما پس کوي ولا یتم په مسجدین من غیر ضروره بلا ضرورت د دوه جماعتو کې ما پر کوي. ولو خرج من المسجد ساعه کدا د مسجد نه دومره لکشان دي ټیم د باروتو کنه بغیر عذر به دا وجه فسد اعتکاف لاړو ختم شو عند ابي حنيفه رحمه الله لوجود المنافي خلاف شيء مندل شو وهو القياس مطابق تقاضا ده. وقال سيمين فرمای چې لا يفسد عمر زرخم نه متي کی بس حتى يكون اكثر من نصف يوم هاني مورد یعنی مورد نه زیات بار تا ګرځیدو وچ په وچا به متيږي وهو الاستحسان خبره لأن في القليل ضروره خو فتوا دي شاف مذهب د امام صاحب. قال مخت فرمای شو واما الاكل والشرب والنوم يكون في متكفي خوراک سکاک خوب کول د اعتکاف ځای کی کوي مالته جو کې نور ټول جماعت کې کیږي کوم ځکه دا کینی خریس کی پروا نه لري خو بس مالته دی خوي چې سره تعلقات او اختلاط ونه کی لان النبي الاسلام لم يكن له مأوى الا المسجد په مرسته لپاره ټکانه د مسجد ولین يمكن قضاء هذه الحاجه في المسجد چې خړل سکل خوب دا حاجت په جماعت کې کیږي کنه فلا ضرورت الى الخروج وتل ضرورت نشته.
بلدا چې کله د جماعت کې اعتکاف تکینی به خدا ځان ته خوراک کاک بروړي بچای ته بروړي ضرورت لري ژوندۍ لري نغه د پرخ تجارت خبریم کولای شي خریداري خبریم کولای شي سمنونه خرڅول شي خوروړي بنا دي زین خبرې کول شي چې ګورلسي خبرې د سرو کې څوک تراله رماته سره د خبرې ټیکټر خرڅې نه خرڅ بالکل د سرو غږی سامان غیر خبرې که غزات دي زما راوړي ولا باس به يبيع دا ګنا نشه چې خرڅي خبره کې یا موبایل باندې خبره کې وسره ابتاع فی المسجد یا جماعت کې خلیج من غیر یحذر سلا خو سامان بنه وروړي اشیان ديسته وکیل د ولا سوق جوړ کی بیا لانه قد يحتاج الى ذلك د خرڅوال خصل د خو ژوندۍ ضرورت دي بیا الله چې د مې به حاجت کې دي چې څوک نه سدي دا کار و چلی الا انهم قالوا بيع علماء ویل شي يكره احذار السلعه للبيع والشراء سمانه راوړل مکروه دي اعتکاف سره نه ماتي خو مکروه دي لن المسجد محرز عن حقوق العباد جماعت د سزات صدا محفوظ بوي تی حقوق العباد دي کې بندگان ول شان بنا چړي او په شغله بها او چې سامان لري کې غوډي زړه مشغولي کې کنه وای کړه لغیر المعتکف کبي سره اعتکاف ول نه وی کنه جماعت کې تجارت خبرې کې البيع والشراء ممنوع دي منع دي لقول السلام جنبوا مساجدكم جمعتون مساتای سیبیانکم د مشمان نه هغه مشمان مرولې چې تمیز ورکی نوي او په دینه په جماعت چې شوی چې شنه متیازم پکې کوي اعلان قلب کوئی فرمایل شي وبيعكم وشراءكم تجارت خبرونه هم مساتای قال مفتي ولا تكلم الا بخير خي خبر دي کوي ذکر لسمت مخي چپتي موسیقي دم مکرو ده لن صوم الصمت چپیدل رجاء ليس في قربة في شريعه زمونږ شریعت کې څه ثواب کار نه دي چې فزولغونی کار دي مجوس کار لكن يتجانبوا خدان بستی ما يكون مأسما دي شنه شي ګناوي ويحرم 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 ايل شي ويحرم للمتكف الوتي متكف د پر قربت ناجائز دي خاص سره لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد شکل اعتکاف کی وای نزننا وسره به امام لایږي وکذا لم سند سلام سم مکرو دي من دي والقبلة امدشتا قل ول انه دواعيه د جماعت پر بلغون کی دي دواعي دي د عيد سبب دي فيحرم عليه دا شنم حرام دي اذ هو محظوره كما في الاحرام دا د احرام بشان دي غبن دي من دي بخلاف صوم هر روزي کې دا شنه دي معنی تشهیر روزي کې اعتکاف کې نه ده کنه کچري په ځاني کنټرولي نو قبلات لمس ورکی کول شي لان الكف ركنه الته ځان بندول رکن دي لا محظوره من نه دي فلم يتعد الى دوعيه ندا حرمت دوعي طرف نه دي پین جام علیلن کشپیټی می جما وکړه بیوی سره او نهار نه ورځ ټیم کې عامدن فکرزن سره او ناس یې هیر سره بتل اعتکاف وروجه خیاسي ماته شادان ته خبره ده سوري ټیم کې وی اوس ر اعتکاف شو خراب شو لأن الليل محل الاعتکاف شپې د سینې شر تر شپې خروجه نه وی خیر دروجه خو نه اعتکاف خوشتا ده او اعتکاف شپې می ورځي می بخلاف صوم رجاء سره پوریزي وحالت الاکفین مذکرۃ دمرت اعتکاف کې ناس دا حالت ته د یدوی فلا يعذر بالنسيان یا فلا يعذر بالنسيان د سینې شر ز هر شوی او ما ته هر شوی و ولا جمع فی مدن الفرج فانزل کبه نور هیڅ کی سکارو کا غدی وجه انزال او شو خبل يقبل ولي وکړل علما سيغوتی متي کله غولي پنځله انزال شیخ الاعتکاف دي سره اعتکاف متي لنه په معنی الجماع د جماع په معنا کې چې دي کارو سره پرش او خطر سره به اسلام رجاء سره متي ولو لم ينزل کبه انزال نه شو اسم د سیدا کارونه وکړل لا يفسد رجاء نه متي اعتکاف نه متي وین کان محرما اگر چې دا کار غلط کار دی حرام دی لنه ليس بمعنى الجماع دا جماع ولا شيء نش هو المفسد اصل کې جماع متون کې دي ولهذا لفظ بسوم رجاء سره ذکر نشو مات ومن اوجب على نفسه اعتکاف ایام کبه چا ځان باندې اعتکاف دي سورۃ لازم کو څنګه هم میاشتې کالوي سورۃ وی وغیرہ څنګه می پیر دې جمعې کو میرزي لازمه اعتکافها بلیالیها ندی باندې بیا لازم د صرف پرېزو اعتکاف باندې کې شپو ولا به هم کې لنا ذکر الايام على سبيل الجمع ذکر د ایام ټک سره راوړي جمع صورت کې راوړي نه دا به شپو تم شامل يتناول ما بإزائها من الليالي د کوم شپې دي په مقابله کې موجود دي کنه دي تم شامل شو یقال لك ای سړی ته وی چې ما رايتک منذ ايام ډیر ورځې نه منې کتل من شپې به کتل او کته
والمرض بلیالیها معنی دا چې نه مشفی کتلوی د سونه او نه د ورځ سونه کتلوی مخته چې کله څوک وایي چې زبر د شیطان سورج اعتکاف نسم کنه نه 15 ورځې وکوم دا بیا پر لپسې کوي وکانه متتابعه د پر لپسې کوي ویل مشترک تتابع اگر چې دی پر لپسې لپس پکې نوی ویلې لأن مبنى الاعتکاف على التتابع اعتکاف هم دي د پر شي پر لپسې وکي سبب بیا بار بار ولا راځي لأن لوقات كلها قابله له طول وختونو کې درکېږي بخلاف صوم صرف روزه پکې نه کېږي هر وخت لأن مبناه على التفرق دي ولا بنا پچشي بتفرق من بلا لأن الليالي غير قابله للصوم شفي خروجانه کېږي فيجب على التفرق نزك بلا ورزي کېږي حتى ينص على التتابع هغه پر لپسې شو کېده لکه یې سره لاس رزي بروجین ضروري نه د سفر لپسې لاس رزي ونیسي حق دی یلی سفر لپسې لاس رزي به ظاهر د سفر لپسې ونیسي وان ولا ايام خاصه کبه د خاص رزي نیت وکي چې روزي یا د اعتکاف صحت نیت نیسيږي لانه نو الحقيقه دی حقيقي معنی نیت کړی دی وکي ومن اوجب اعتکاف یومین کا یو سره د دوه اعتکاف لازم کې دوی ورته خو با اعتکاف کوي خدامان کی کوم شپه د پکې شامل شوا کنه چې يلزمه بلياليهما شپې سرم لازم شو وقال ابو يوسف سيبي چې لا تدخل الليله الاولى اول شپه خو پکې نشته نن ولا ورځ دی کې بیان شپه به سبا ولا ورځ هغه چې یومین لفظ ویل دي کنه لئن المسن غیر الجمع جمع او د پاره نه دی او په المتوسطه او د منزله چې کومه شپه د دوه زمان کې کنه ضرورت الاتصال دا خو دی وجنه فکر راځي چې د دوی ورځې سره ټچ شي وجه ظاهر روایت وجه ده ان په المسن معنى الجمع چې نه د شپو ولا بم اعتکاف کې د ورځ ولا به هم کې چې دي کې د جمع ولا معنا موجوده تسنیه هم چې تر شي جمع کول تر شي کنه یو چې یو کې سره جمع شي دریم جمع دي فيلحق به احتیاطا دو سره ورځې ملا شپې ملا کړل شي لامر العباده چې دا د عبادت مله د عبادت کې احتیاط کول شي والله اعلم بالصواب